مکی مکرمه ته ورسېدې خپل بلډینګ ته لاړې کمره میلاو شوه او خپل سامان سنبال سنبال کړه پیژنې مو آرام وکړو نو بیا به د ټول نه اول کار دا وکړئ چې اولس به دا ځای اولس به دا ځای د طواف ډېر قسمونه دي بعضې طوافونه فرض دي بعضې واجب دي بعضې سنت مؤکد دي بعضې مستحب دي بعضې نفل دي خو یو طواف هم بې اولسه نه کېږي لکه څنګه یو مونځ بې اولسه نه کېږي نو یو طواف هم بې اولسه نه کېږي فرض دی او واجب دی او سنت مؤکد دی نو اوس مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الطواف حول البيت صلاة د بیت الله شریف نګیر چاپی د طواف دا مونځ دی مونځ بې اولسه نه کېږي نو طواف هم بې اولسه چې کله اولس تازه کړه او مسجد حرام طرف ته حرم شریف طرف ته تاسو روان شوئ نو تلبیه به شروع د خپل بلډینګ نه چې روانېږي نو په لاره لاره به تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبیه انفرادي عمل دی تلبیه اجتماعي عمل نه دی دا نه ده چې یو کس به تلبیه وي او نور ورځي او زور یې نه د هر چا خپل کار دی تلبیه به چې کله چې د جدي نه او د پېښور د خپل بلډینګ ته ورسېدې او دا څادرونه یې پرې شوي او ته پورې تنګ وي نو دا هم جایزه ده چې په خپل بلډینګ کې دغه څادرونه نه وي او نور څادر یې د ځان سره وړي هغه د ځان نه راکوي دا هم جایزه ده څه ګناه نشته او که چېرته ډېر زیات خولې شوي وي بوی وي په طبیعت دي بوج او په خپل بلډینګ کې دي حرم ته د تلو لپاره په ساده اوبو ولامبل نو هم جایزه ده ګناه پکې نشته خو ورته شي اوبو به ځان راواړي او ګیره یا سر به ډېر زیات په زور نه مګي چې بس یې ښه وخاښي چې کله د حرم شریف په کومه دروازه ورننوځي نو دغه جومات د ټولې دنیا د مساجدو نه افضل جومات دی او جومات ته د ننوتو لپاره شریعت خپل اصول خپله طریقه مقرره کړې ده نو کم از کم چې د احرام په حالت کې د عمرې د ادا کولو په نیت د مسجد حرام په دروازه ورننوځي چې دا خو په مسلونه
طریقه باندې سنت طریقه باندې هغه سنت طریقه دا ده چې د لارې نه به یو اړخ ته شي او اول به کسخ په د چپړې نه راوباسي او بیا به خیخ په د چپړې نه راوباسي یو بیا چې کله ورننوځي نو اول به په دروازه کسخ به ورننه کړي او بیا هغه خیخ به ورننه کړي او بیا ورپسې کسخ دا عملی سنت دی او دنوتو وقتی با دا دعا وی بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك چې دا دعا دی او د حرم په دروازه ورننوتې نو مخکې د روانې چې کوم وخت د بیت الله شریف په ټول بنار باندې نظر ولګي نو د نظر د لګېدو سره به دا دعا ووایي الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بیا به د لارې نه یو اړخ ته شي لارې په منځ کې به نو وګرځي یو اړخ ته به شي یو طرف ته به شي او بیا به لاسونه اوچت کړي او چې څومره موقع درته الله درکړه 15 منټه یې 10 منټه یې 20 منټه یې نو دعاګانې مو غواړه بیا مسجد تلبیه وایه درود وایه بیا دعا غواړه بیا مسجد تلبیه وایه بیا درود وایه بیا دعا غواړه ځکه علماء کرام لیکي چې اول مسلمان کم نظر په بیت الله شریف پریوزي او دغه وخت کې دعاګانې وایي الله پاک دعا قبلې او یعنی شي حرام تړلي او یعنی شي په خپل تربیه مولي یقینا الله پاک دعاګانې قبلې چې دعاګانې وکړي پر زړه براس ارمان دي پوره کړ نو بیا به روان شي تربیه ووایي تلبیه بنا باندې او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك چې کله د بلډینګ نه ووځي نو مطاف طواف چې کوم ځای دی ګراوند هغه تقریبا 30-32 پوړۍ لاندې دي او دا بلډینګ بره دي هر قسمه پوړۍ دي هغه بجلی والا هم مثالا نو په دغه پوړو به ورکوسي او تلبیه به وایي او فزان بس عاوزين أولي فزان بروح من الأولي زان بأو تركينا خب حوصلة خب الصبر سرا خب آرام سرا ذرا بغي
ككم حاجي د عمرې او د حج د ادا کولو په وخت کې په ځان سالمې راوستو ایزي یې وکړله او ځان یې مرغوبه کړه د هر څه به چې ګډوډي هېڅوک هلته څوک چاته څه وایي او چاته چا سره کاري هر سړی د قیامت منظر یې په خپلو غرونو ډوبي کوشش به دا کې توجه سره چې عمره رانه ګډوډه نه شي د عمرې کوم عمل رانه پاتې نه شي نوې ځي بلډینګ هم نه وي د دنیا خلک هم وي رسم وي او د بیت الله شریف یو خپل اولادي روح عمومي نو سړی اودره ودر شي اساویلې دې راشي نه داسې به نه ښه به حلاله حلاله ښه به حوصلې سره د عمرې په ادا کولو ټول کوشش چې ډېر زیات راشي که نه نو 2 ګنټې به نه لګي د عمرې په ادا کولو باندې ټول 2 ګنټې ډېر نه لګي نو دا 2 ګنټې کم از کم چې ستا ډېر په آرام سره سکون سره حوصلې سره دهان سره تېرې شي